فقیر کلي د پجګۍ یونین کونسل او د ډاګ یونین کونسل مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم ټولو کې اول خو زه د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا ملک شرافت خان حسین الله خان گل محمد خان عدنان خان محمد حسین خان مثل خان او د هغوی سره چې ګڼ شمېر نن کم نور عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو هغوی ته د خپل لخوا او د پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا هرکلی م وایم او دا یقینداني ونه ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لار روان وکړه عزتمندو ملک صاحب خبرې وکړې دوی یو هفته لس ورځې مخکې وطن کور ته م راغلي بعضې مشران دلته کې موجود دي بعضې ځوانان دلته کې موجود دي چې هغوی ورسره هلته کې راغلي وو هلته کې دوی د خپل د علاقې د ترقۍ خبرې کړې وې د علاقې د مسلو خبرې کړې وې او دا ما ورله یقینداني ورکړې وه چې د قومي وطن پارټۍ سوچ چې دی هغه د ترقۍ سوچ دی قومي وطن پارټۍ سوچ د آبادۍ سوچ دی قومي وطن پارټۍ سوچ چې دی هغه د علاقې د غریبانانو سوچ دی د غریبانانو د مسلو د حل سوچ دی او همدغه موږ تاسو سره واده کوو چې انشاءالله که موږ ته موقع میلو شوه که تاسو موږ باندې اعتماد وکړو که تاسو موږ له دا موقع راکړه نو انشاءالله دا به تاسو یقین ساتئ چې ستاسو مسایل چې دی هغه کومي وطن پارټي به یې حل کوي به او انشاءالله تاسو لپاره به هر قسمه قرباني به موږ عزتمندو ما نه مخکې ډاکټر فاروق افضل صاحب هم خبرې وکړې که موږ وګورو نو زمونږ پښتنو ډېر څه ولیدل ډېرې سختې ولیدلې ډېرې ستونزې ولیدلې په دې تېر 40 کاله کې که موږ وګورو نو د دنیا ټول نظر زموږ په دې خوره باندې او د هغې په نتیجه کې افغانستان کې جنګ موږ ولیدلو د هغې په موږ باندې اثرات موږ ولیدل بیا د هغې نه پس ته د دهشتګردۍ لهر موږ ولیدلو سیلابونه موږ ولیدل نور داسې ډېر ستونزې او کشالۍ مو لیدلې خو د بدقسمتۍ نه د پښتنو مسلو طرف ته چا توجه ورنه کړه یو وخت داسې و چې ټول دنیا کې زمونږ د دې علاقې خبرې به کېدلې د دنیا عالمي طاقتونو چې دی د هغوی ټوله توجه دې خواته وه د هغې په نوم باندې پاکستان ته هم ډېر امداد میلو شو په لکونو په اربونو ډالرې میلو شوې خو چې زه دلته کې راشم او دلته کې خپل دا مشران ووینم دا ځوانان ووینم دا غریبانان ووینم نو د هغې فایده مونږ ته ونه رسېده زمونږ پښتنو ته ونه رسېده فایده نورو خلکو اوچته کړه زمونږ جغرافیایي کم اهمیت چې دی په دنیا کې هغه زمونږ په غاړه کې ګیر دی د هغې د لاسه که وګورئ نو په ټولې دنیا کې وایي چې یاره د پښتنو پہچان د دهشتګرد سره او د انتها پسند سره وشو حالانکه که موږ وګورو نو د دهشتګردۍ خلاف جنګ کې ټولو کې زیاته قرباني پښتنو ورکړې ده ټولو کې زیاته وینه د پښتنو تېر شوې ده
په لکونو په تعداد کې زمونږ مشران زمونږ میندې خویندې په خپل وطن کې بې کوره شوي بل یو قوم باندې ما داسې سختۍ داسې دي لیدلې خو زمونږ د مسلو طرف ته هغه شانتې توجه ورنه کړی بیا که موږ د خپل علاقې د خپل وطن د خپل د صوبې خبره کوو نو دلته کې هر قسمه سهولت شته اوبو نه ارزانه بجلي موږ پیدا کوو د خپل ضرورت نه زیاته پیدا کوو معدنیات زمونږ شته تیل په زمونږ وطن کې پیدا کیږي ګیس په زمونږ وطن کې پیدا کیږي په ټولې دنیا کې چې کوم ځای کې تیل وي ګیس وي بجلی وي معدنیات وي هغه قومونه ترقي کوي هلته کې روزګار خلکو ته ملاویږي هلته کې معاشي ترقي کیږي هلته کې کارخانې لګي هلته کې خلکو ته روزګار ملاویږي خو بدقسمتۍ نه د دې هر څه باوجود د هغې فایده نورو خلکو ته رسي دا ولې چې زمونږ مقدمه صحیح طریقې سره اوچته کړی شوې نه ده او زمونږ حق صحیح طریقې سره غوښتل شوی نن پکار خو دا وه چې زمونږ په دې صوبې کې چې د خپل ضرورت نه زیاته بجلي پیدا کوي او ارزانه بجلي پیدا کوي 2 روپۍ یونټ بجلي مونږ پیدا کوو چې دلته خو یو سیکنډ لوډ شیډینګ نه وي خو زما خیال دی د پاکستان کې ټولو کې زیات لوډ شیډینګ زمونږ په صوبې کې 19 घंटे او 13 घंटे لوډ شیډینګ چې دی دا چاته تللی نه دی دا چې درونه و که نه نن یو 2 هفتې مخکې یو پریس کانفرنس شو کیدای شي تاسو کې بعضې خلکو اورېدلي د دې موجوده مرکزي حکومت چې دی د هغې وزیرانو کړو او وایي چې یاره په جون کې به تقریبا 3.5 घंटे لوډ شیډینګ وي او په جولای کې به دا 3 घंटो ته راشي او 15 جولای نه پسته به دا بلکل ختم شي زه ستاسو په وساطت سره دې مرکزي حکومت نه دا مطالبه کومه چې په کار خو دا ده چې دلته 1 منټ 1 سیکنډ لوډ شیډینګ ونه شي خو موږ دې ته هم تیار یو ته دا خپل دا کوم اعلان چې دی کړی دا 3 घंटे لوډ شیډینګ چې دی دې ته بلکل تیار یو که 3 نه 4 ته هم تیار یو خو د دغې نه زیات بیا نه منو په نور پاکستان لپاره خو تاسو وایئ چې یاره 3.5 घंटे که ستاسو دا خیال شي دا په پنجاب کې په داسې کېږي او دا نور علاقې چې دي زمونږ صوبه چې ده دا د پاکستان حصه نه ده نو بیا خو بیله خبره ده خو چې که تاسو پنجاب لپاره دغه 3.5 घंटे خوښوئ نو زه درنه دا مطالبه کومه چې بیا زمونږ د رونو لپاره زمونږ د علاقې لپاره زمونږ د صوبې لپاره دغه بیا داسې درنه و که نه بیا دغه شانتي عزتمندو دا 3-4 کاله د پاکستان تحریک انصاف حکومت زمونږ صوبې کې اوس هم دا وی دی صوبې کې خو تقریبا 9 کاله برابر شو په دغې 4 نیم کاله کې مونږ هېڅ قسمه ترقي ونه لیدله دې تحریک انصاف په وی په تیر کله چې 2013 اسمبلی وه چې یاره مرکزي حکومت د بل چا دی نو ځکه مونږ څه نشو کولی 4 کاله اوس د هغوی په مرکز کې حکومت تیر شو ستاسو په وساطت ته دا تپوس کومه چې دې وښیه چې دې صوبې نه دا څو کړ ټولو کې زیات خوړ زمونږ د صوبې دې ته میلاو شو
چې له وزارت اعظم نه لرې شو عمران خان نو پلی بیا زمونږ صوبې کې ګشتې وه راغلي زمونږ صوبې کې دلته کې پیښور کې ناستو جلسې چې کولې نو زمونږ په صوبې کې صرف کولې زه ته دا تپوس کومه چې جلسو لپاره خو ستا دا پښتانه رایاد شي د مرکز باندې لانګ مارچ کول لپاره خو دا پښتانه تا ته رایاد شي خو چې کله تا ته اقتدار میلو شي نو بیا هغې وخت کې درته دا پښتانه نه یادېږي دا غریبانان نه یادېږي پکار خو دا وه چې دوی لپاره تاسو کړی وي دوی د دې مسلو حل کولو لپاره تاسو کړی وي بیا سره د موجوده حکومت نه زه دا ګیله کومه چې مونږ خو د تحریک انصاف خلاف که جدوجہد کړو نو هغه په دوه خبرو هم کړو یو دې لپاره چې 2013 چې کوم الیکشن و هغه مونږ وی چې هغه ټیک نه و هغه شانتې د عوامو د ووټ چې دی د هغې هغه شانتې رای احترام نه شوی او سلیکټډ حکومت چې دی هغه په دې قوم باندې مسلط کړی شوی خو سره دویمه خبره چې کوم باندې مونږ د هغې مخالفت کو هغه دا وه چې د هغوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې خلکو ته باندې د ګرانۍ چې دی بوج اچولی شوی د نااهلۍ د وجې نه د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې وه نو که د هغه خلاف مونږ دا جدوجہد کوو او بیا د هغې هغه حکومت لرې کړی شي او ستاسو حکومت راغی د مسلم لیگ نواز د پاکستان پیپلز پارټۍ د جمعیت علماء اسلام حکومت راغی نو بیا کم از کم تاسو خو د خلکو له ریلیف ورکړئ د خلکو نه بوج کم کړئ ګراني کم از کم کمه کړئ که نه تاسو خو دې طرف ته توجه ورکړئ چې د وړو قیمت را کم شي د خوراکو څیزونو قیمت را کم شي د بجلی قیمت را کم شي د پټرول ډیزل قیمت را کم شي دلته کې ناست زمیندار وروڼو ته وپته وي ډي اے پي کم ځای ته ورسېده یوریا کم ځای ته ورسېده د هغې دې طرف ته که توجه نه ورکوئ تاسو نو بیا تاسو کې او بیا په عمران خان په حکومت کې څه فرق دی بیګم په پټرولو کې په ډیزل کې اضافه شوې ده داسې یو که نه مونږ یې بلکل مسترد کوو او دا ورته ویل غواړو چې که دا تاسو واپس وانه کښتله نو د دې خلاف که روډونو باندې وروتلي مونږ به روځو د دې قوم نمایندګي به کوو به د دې قوم ترجماني به کوو به ځکه چې دا نور فوج چې دی دا غریبانان نه شي برداشت کولی ټیک ته مونږ په دې پوهېږو چې ملک په مشکل حالاتو نه تېرېږي مونږ په دې پوهېږو چې معیشت په مشکل حالاتو کې دی مونږ په دې پوهېږو چې قرضې ډېرې زیاتې دي خو د هغې اول کار دا دی چې حکومت دې په خپله بوج اوچت کړي خپل خرچې دې کمې کړي د وزیرانو خرچې کمېدل پکار دي د سکرټریانو خرچې کمېدل پکار دي د افسرانو خرچې کمېدل پکار دي د هغې نه پسته که بیا مونږ عوامو ته ووایو چې یاره تاسو قرباني ورکړئ نو بیا هم یو حق جوړېږي خو چې تاسو د حکومت خرچې نه کموئ د حکومت شا خرچیانې نه کموئ د وزیرانو او د افسرانو خرچې نه کموئ او تاسو صرف قوم ته وایئ چې قرباني ورکړئ نو ګورې دا داسې نه کېږي مونږ ورته دا ویل غواړو چې قوم به هله اوس قرباني ورکوي ځکه چې ډېره زیاته قرباني قوم ورکړه قوم به هله اوس قرباني ورکوي چې اول تاسو قرباني ورکړئ او دغې لپاره مونږ دوی ته دا وایو چې تاسو خپلې خرچې چې دی هغه را کنټرول کړئ که دې نو بیا به دا قوم چې دی ستاسو خلاف قوم روزي به او فیصله به کوي به مونږ ورته دا ویل غواړو چې قومي وطن پارټي به د قوم سره ودرېږي د غریبانانو سره به ودرېږي او د دوی د مسلو لپاره به هر وخت اواز پورته کوي عزتمندو که مونږ وګورو نو زمونږ صوبه چې ده دا یې کې ډېر موقع شته دلته کې د سیاحت دیونه شته معدنیات زمونږ شته بجلی زمونږ شته ګیس زمونږ شته تیل مونږ د خپل د ضرورت نه زیات تیل پیدا کوو نور هم اوس ځایونه را پیدا کېږي لګیا دي
پکار دا دی چې د هغې باندې د آیین دا وایي چې اول حق چې دی چې کم ځای کې چې کم شی روځي د هغې ځای د خلکو دی د هغې نه پس د نور پاکستان نو پکار دی چې دا زمونږ د خلکو په ښېګړه او په د هغوی په مشکلاتو په حل کولو باندې ولګي قومي وطن پارټي په دې باندې سوچ لري او موږ دې باندې د نیو نیشنلزم د فلسفې بنیاد چې دی هغه دا دی چې خپل وسایل چې دي چې هغه صحیح طریقې سره موږ استعمال کړو چې خپل قوم چې دی هغه په خپله حقوق باندې ودرېږي نو هله به چې دی نور ترقي کېږي او هله به دا کم سوچ چې په مرکز کې دی چېرې مضبوط مرکز چې دی د مسایلو حل دی نو هغه د مسایلو حل نه دی څو پورې چې صوبې په خپل حقوق باندې نه ودرېدلې څو پورې چې صوبو کې ترقي نه شوې څو پورې چې د صوبې خلکو چې دی هغه دا نه ویلې چې او واقعي ده زمونږ حکومت چې دی هغه زمونږ هغوی ته دا احساس نه شوی چې یاره زمونږ حکومت زمونږ تپوس کوي لګیا دی زمونږ د ښېګړې لپاره کوشش کوي لګیا دي هغې پورې هغه حکومت ته سړی کامیاب حکومت نه شي ویلی دلته ځوانان ناست دي دوی کې د هر قسمه صلاحیت شته د روزګار ذریعې چې دوی ته میلو شي ډېر مخکې تللی شي خو د بدقسمتۍ نه زمونږ طرف ته دغې طرف ته توجه وکړي عزتمندو همدغه سوچ سره تاسو ته راغلي په جرګه تاسو ته راغلي چې ګورئ موقع تاسو ټولو له ورکړئ تاسو د په 2002 کې د متحده مجلس عملو حکومت هم کتلی موقع مله ورکړې د عوامي نیشنل پارټۍ او د پیپلز پارټۍ حکومت لم تاسو موقع ورکړې د تحریک انصاف حکومت لم 2 ځله موقع ورکړه په مرکزي سطح باندې 19 دا د دویم ځل باندې تقریبا موقع ملو شو راځئ وروڼو یو ځل موقع تاسو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپول ورکړئ چې پښتانه چې دی چې د هغوی د مسایلو د حل باندې خبرې عزتمندو زه یو ځل بیا د ملک صاحب د هغوی د ټولو ملګرو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له دا موقع راکړه دا کم درناوی چې تاسو زموږ وکړو دا کم عزت هم چې موږ له راکړو دا به همیشه همیشه یاد ساتو او انشاءالله دا تاسو یقین ساتئ څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د قوم لپاره آواز اوچت کړو د قوم لپاره یې جدوجهد کړو او چې موقع راله نو د سر قرباني یې ورکړه خو د قوم نه وروسته نه شو موږ هم تاسو سره دا لوس کوو چې د وینې قرباني که ضرورت وي وینې قرباني به ورکوو د سر قرباني به ورکوو خو تاسو نه به رسو کېږو نه تاسو صرف دا یو تمه لرو تاسو نه دا یو تمه لرو چې تاسو هم راپاسئ موږ له لاس کې لاس راکړئ زموږ په شا ودرېږئ انشاءالله بیا تاسو ګورئ چې ستاسو حق تپوس څنګه کېږي او څنګه ستاسو مسایل حل کېږي ډېره مهرباني ډېره مننه